د ساينس په موضوع باندې خپل لیکچر وړاندې کړ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو خو بستړي شوي، زه خو په خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم چې ستاسو په شان خلکو سره خبرې وکړم. موږ چې لاولې BBA سمر په لاهور کې موږ ته یو स्कॉलर तकरीर का नारा है, आप लोगों को सुने इस ज़माने में कोई किसी को सुनता नहीं. په دې زمانه کې څوک چاته غوږ نه ږدي. موږ ډاکټران خو چاته غوږ دونه اما ته تاسو د زرو په حساب سره ناسې اما ته غوږ یې خېنده دی نه بل غټ عزت نشته. زمان غوږ کې خېدل په دنیا کې د ټولو نه قیمتي او ګران عمل دی. دیو جنا چې الله خپل انعامات ذکر کین ان السمع نو غوږ ته مخ کې دی والفؤاد والبصر والفؤاد نو بصر فؤاد ته ورستو دی. نو تاسو کار نسبتا ګران دی او دا دومره قیمتي کار دی چې د قیامت په ورځ سړی په خپل اعتراف کوي وقالو لو كنا نسمع کوم غوږ کې خو دی نو ما كنا فی اصحاب السعیر. نو تاسو کار د ټول نه ګران دی او ټول همیشه سامعین ستړي کېږي. یاره مولوي صاحب دومره اوږد تقریر وکړو چې ما له خوب راوست او چېرته ډاکټر خطیب دا نه دی ویلي چې زه د خلکو ستړی کړم. نو په دې وخت کې ستاسو کار ګران دی او زما ډېر زیات آسان دی. خو ستاسو په شان خلکو ته مخامخ کېدل ځکه چې ستاسو ویلي او ستاسو قیمت ما ته معلوم دی. ویدا څنګه ویدا یو د اوس نن سبا کمپیوټر نظام دی. په دې کمپیوټر نظام کې یو سیسټم وي هلکه وي پلانې میسج یا پلانې سټیټمنټ چې دی هغه زما خوښ شو نو چې خوښ مې شو نو ما سیو کو مونږ سیو لفظ وایو. نو وی هلکه د دې سافټ کاپي مې تیاره کړې ده. نو وی هارډ کاپي شته نو وی او وی هارډ کاپي به د راوباسم تاله به درکم. ته ورشي چې په وخصني نظام کې د یو شي د محفوظ کولو دوه طریقې دي، یو هارډ کاپي ده او یو سافټ کاپي ده. نو ستاسو دا مازغه نه دي تاسو چې خدای درکړي، دا د الله تعالی سافټ کاپي دي. په دې کې خپل قرآن سیو کړی دی. الله تعالی چې کله د خپل قرآن د حفاظت تنظیم کاو نو حافظان پکې پیدا کړل. نو هغه د سافټ کاپي په تور باندې په خپل برین کې دا محفوظ کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم یادو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تم یادو، نو عمر فاروق تم یادو. نو بیا د خلکو پړه کې دا شوق پیدا کو چې زه قرآن په یادو. نو چا په میاش کې یاد کړو د مولانا سلیم الله خان باره کې لیکلو چې د په محله کې امام نو د په خپل د ورځې به یاداو ماښام به بیا په تراو کې پړاواو. یا چې کله هغې حج د غلط تلل حج له خلکو پخوا په دریابي جازونو کې تلل نو په عرشه باندې 200 علماو خو په هغې کې ایچا پخوا دریابي جاز کې په میاشتو سفرو سړی په روژه کې روان شو هغه اختر له ورسېدو نو هغه به څوکونه نو هغې ډیسایډ کړه چیرې دغه یو مولانا غالبا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې زه به د ورځې یادوم د شپې به خلکو ته بیا وروم. نو په یو 28 دن یا په 27 دن کې قرآن یاد کړی ځکه چې الله ویلو چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما آسان کړی دی برین ایکسپټ کوي. دا سافټ کاپي دي. تاسو زما په نسبت باندې د قرآن کریم سافټ کاپي او بیا دا چې په سافټ کاپي او داسې کار نه کېدو نو کله چې په جنگ یمامه کې صحابه شهیدان شو نو بیا د حضرت ابوبکر صدیق سره غم پیدا شو د حضرت عمر صاحب په وینا باندې نغې بیا هارډ کاپي تیارول شروع کړل. نو چې چېرته چا په دغه باندې لیکلی و قرآن کاغۍ په کاغذ لیکلی او کاغۍ د ونې په پټ لیکلی او کاغۍ په اډو کې لیکلی او نه یې راجمع کول. او بیا نه دې وجه نه موږ وایو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جامع القرآن او بیا چې کمپیر کړل چې دا حافظ صاحب آیات وایي دا لیکلی دی دا دواړه یو بل سره کمپیر کړل دا ټیک دی دا د قرآن حصه شوه
د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې چې کله دغه اسلامي حکومت 22 لاک مربع میل ته ورسید نو هغه بیا هغه صاحب کاپۍ باندې خو کار نه کېده که نه نو هارډ کاپۍ تیارې کړې او هغه بیا خورې کړې ناشر القرآن ورته ته ویلی شي نو یوه کاپي ته روسم په دغه کې په د تاجکستان دا کوم دغه چې دي په دې کې پرته ده یو په استنبول کې پرته ده د دې نه دا پته لګي چې د قرآن د حفاظت دپاره الله هغه تنظیم کړی سافټ کاپي هم تیاره کړې وه هارډ کاپۍ زموږ په دې المارو کې چې پرتې دي دا هم تیارې کړې وې تاسو د هغې یوه حصه زما دپاره خو زبردست قیمتي خلق یې او ستاسو دپاره چې هر څومره قرباني راشي نو هغه په ما باندې کمه ده او هغې یو سړي ته چې هغې مړه څه خو وایي چې د الله لویه او د الله لویه د الله لویه بل څه پوهېږي که نه خو دغه یو خبره کې نو هغه وی خدای دپاره د قیامت په ورځ کو خدای ته دې دا ګواهي ورکړه چې د دې سړي نور څه کار نه و خو د الله لویي به بیانوله جو بس مال ستا را ګواهي پوره ده نو زه تا ته وایم چې مال ستاسو دا ګواهي پوره ده چېرې تاسو په ځای کې ستاسو په شانتې خلقو ما ته غوږ ایښی و زه راته خبرې کوم زه د خدای نه نور زه څه غواړم بل ورپسې چې دي کې مې هارډ کاپۍ چې تیارې شوي دي نو دا ځای په ځای باندې پرتې دي د دې لپاره الله تعالی چې کوم دا کړی د هر ملک ته حفاظت او بریګیډ نو موږ د ملک د حفاظت دپاره کوي او که نه کوي خو لکه دي نمبر 1 ارمي نمبر 2 پولیس او نمبر 3 FC ته موږ وایو دا لګیایي دا د ملک سرحدات بچ کوي نو الله د خپل قرآن د سرحداتو بچ کولو دپاره دا خلق پیدا کو نو په دې کې چې د دې د الفاظو حفاظت دپاره حافظان پیدا کړل نو د دې د حروفو حفاظت دپاره قاریان پیدا کړل نو د دې د معنی او د ترجمې دپاره د هغې دپاره مفسرین او مدرسین پیدا کړل تاسو د هغې بریګیډ یو حصه کوم بریګیډ چې الله تعالی د خپل قرآن د حفاظت دپاره تیار کړی خو ستاسو ذمواري ګوره ډېره زیاته ده او هغه غټه ذمواري دا ده چې کوم کار ستاسو په ذمه دی هغه دومره ګران کار دی اگر چې موږ ته احساس نه دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك دار سر استاسو ہے يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون مونږ وایو چې څوک د دین سبق وای نو هغه دپاره په هوا کې مرغان دوا کوي په ځمکه میږي دوا کوي په دغه کې میان دوا کوي خو چې چا ووایي ویې پټوي ښکاره کولی نه شي ځکه چې ښکاره کوي د امامتۍ نه وباسي یا د اهتمام نه وباسي یا د کمیټۍ مشر خفه کېږي یا د مدرسې محتمم خفه کېږي تاسو ته به پته وي چې کو مشتاق صاحب نه وی نو د ټرانسجنډر بیل دا د بدکارۍ بیل دی دا د پاکستان په اسمبلی کې منظور شوی دی د قانون حصه جوړه شوه او په دې اسمبلی کې د سلو نه کو زیات نه د شلو نه کو زیات عالمانو خو هغې نعوذ بالله یا خو یکتمونه او چې پټ کړی و یا پرې نه پوهېدل مشتاق صاحب ورته فکر کو چې د دې نه بله غټه ناروا شته چې اینی ټایم یو سړی خپل سیکس خپل جنس بدلولی شي نو هغه دا دی د هغې لوباب دا دی چې یو هلک پړه کې راله چې زه د یوې جینۍ سره خواست یې نه شم میلاوېدی خو چې زه دې ناد راته لاړ شم ازوام چې په ما کې چینجز راغلی دي آی فیل مای سیلف ایز ا فیمیل زه ځان داسې فیل کوم لکه چې زه جینۍ یم نو نادره په دې مجبوره ده چا بوله د جینکو شناختي کارت جوړوي نو فرض که حجامت کول خو هغه ته آسان ګران کار نه دی او سرخي پوډر خو ته ګران کار نه دی او خو د هغه د خپل کور کار دی دلته ته شناختي کارت میلاو شو نو چې هغه له په ډایو کې سفر کوي نو هغه به بیا په ویټینګ روم کې د چا کیني جینکو نه کیني نو هغه چې بیا راته مرګري په هسپتال کې زه داخلوم نه جوړی نو زه به د ښځو په واټ کې نه داخلوم نو هغه چې بیت الخلا ته ځي یا غسلخانې ته ځي او لامبي نو دا خو هلک دی نو د جینکو هغې ته به نه ځي دا کرپشن دا پلیتی دا د چا د لاسه عامیږي دا د هغې مولانو د لاسه عامیږي چې په اسمبلی کې ناسو ایکتمون ما انزل الله نو څه وایي ته خو دا وایې چې څوک علم حاصلوي نو هغې له په اسمان کې مرغانو او په ځمکه کې د میږي او ښکته میان دا ورته دوا کوي نو اوس به ته دا څه کوي خیرې به نه کوي یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون نو چې ستاسو په ذهن کې دا وي چې ګورې زمونږ ډېره غټه ذمواري ده چې کوم علم ته زده کې دا علم با ته بیا بیانې دا بیا خلقو ته ښې نو که دا د سرسایې په بنیاد باندې تا پرېښود چېرې سرسایه به بیا ماله څوک راکوي
کدا د تعویذونو د دم په صورت کې تا پرېښو چې بیا به ماله څوک راکوي، نو دا به بیا تر یکتمونه دغه شي ذموار شي. نو هغې دپاره به ته خپل د یکتمونه نه ځان بچ کولو دپاره الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا څو پورې چې دی نه بیان کړي، نو فاولئک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم. نو چې ستاسو د خپل حیثیت درته پته وي چې موږ د الله د هغې بریګیډ سپایان یو، کوم الله چې د خپل دین د حفاظت دپاره مقرر کړی دی، خو زموږ په ذموارو کې دا ذمواري ده چې د الله دین به په صحیح طریقه باندې خلقو ته بیانو. یوه ده. دویم دا خپله کیپیسټي، یعنې خپل وسعت چې هغه ته دومره ډیولپ کې چې ته په هره پهلو باندې پوهېږې د خبرې. الله تعالی 2 کتابونه دي دلته، یو دی ورډز آف ګاډ، الله کې الفاظ ایته قرآن کریم وي، یو ته وی ورک آف ګاډ، الله کې کام جا کې دیته کائنات وي. دا کائنات چې ټول دی که نه، دا ورک آف ګاډ دی، دا د الله کار دی چې کړی دی. او دا کم کتاب کې چې لیکلي دي دا ورډز آف ګاډ دي، دې ته هم آیات الله وي، هغې ته ان فی ذلک لآیات. اخو چې کله د ځمکې خبره کوي، کله د اسمان خبره کوي، نو هغې ته هم آیات وي او دې ته هم آیات وي. نو چې په دې دواړو آیاتونه دا د یو بل سپورټ کوي، خو چې ته پې پوهېږې او چې چا پې ځان پوه کړی دی، د هغې ډېره خوشحاله شوی 2 ډاکټران دي، یو دی ډاکټر مایکل هارټ، یو دی مورس بوکای، یو دی ډاکټر کیتل مور. دا یو د کینیډا دی او بل د فرانس دی. د فرانس د ډاکټر صاحب تللی دی دغه ته د سعودي ته، او سعودي ته ځکه تللی چې شاه فیصل، پخوا شاه فیصل یو ډېر نیک بادشاه و، دغه علاج کوي. نو دی په ریاض کې په هوټل کې دی. نو چې کله د بادشاه سلامت د طرف نه کال راشي چې یاره بادشاه تا ته وزګار دی، نو هغه بیا بادشاه هغه کال کی او دی بیا هغه دغه کې چیک اپ وکړي. دا د فرانس مورس بوکای د فرانس هغه فیزیشن دی چې د سعودي عربو د شاه فیصل صرف دغه سلیکشن کړی چې دی به زما علاج کوي. چې په هوټل کې سړی ناسي، نو سړی په المارو باندې ګرځي، چېرته څه کتاب چې زه روالم، نو هغه له خدای پاک په لاس باندې قرآن مجید ورکړی دی، او په قرآن کې هغه دی آیاتونو له راغلی. هغه څه دي؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما خو انسان د خټې نه پیدا کړی. اوس دا دې ته امبریالوجي وي په میډیکل ساینس کې. امبریالوجي دې ته وایي چې د مور په خېټه کې ماشوم څنګه جوړېږي. اوس دا د مور د خېټې د ماشوم د جوړېدو دا طریقه دا تقریبا 200 کاله مخکې پیژندلې شوې ده. پیژندې به یې چې د اپریشن وکړي، نو دلته به د ابډامن کټ کې چې دا کټ کې د هغې نه پس بچهداني دی ته یوټیرس وایي، بیا به هغه کټ کې بیا به مایکروسکوپ راوالې، بیا به دا ټول چینجز چې په دې کې راځي هغه به یې کوي، هغه خلقي دی نه روغه مایکروبایولوجي جوړه شوه چې ماشوم داسې جوړېږي، ماشوم داسې جوړېږي، ماشوم دا طریقه. دا خو ساینسي خبره ده، خو دا د نن نه 200 کاله مخکې چا نه پیژنده. نو دا چې کله هغه کتاب کتو نو پای کې خو دا لیکلو چې من سلالة من طین، نو بیا څه وایي ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. بیا خو ساس کې شو، چې ساس کې شو نو ایک مضبوط یوټرس چې ورته وایي که نه بچهداني، دا دومره مضبوط ځای دی چې کله کله په دې کې 15 ماشومان تر اوسه پورې چې ماشومان څومره شوي نو 15 پورې په یو ځای شوي دي. او بله ورځ زموږ په کلي کې 3 ماشومان په یو ځای شوي، دوره وو. ما وایي چې دا به څنګه لویېږي. نه بله ورځ چې زه بیا لاړم، یو هغې به تقریبا 1 کال شوی، ما تپوس وکړو، نو ما ته ویې اوس ښه دي او یې لبې کوي. ټریپلیټس ته موږ وایو 3 په یو ځای پیدا شوي. دا څنګه پیدا شوي؟ نو الله تعالی چې څه ویلي، نو ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. نو ورپسې بیا څه وایي ثم خلقنا النطفة. تاسو کې چاته یاد دی که نه؟ تاسو به راسره وایي، دا به شریک وایو که نه، د مخکې نه سوچ کوئ. ثم خلقنا النطفة علقة، چینج راغی بیا د نطفې نه، دا دیس واز ا ډراپ، دا یو ساس کې و، بیا ته موږ یو ټوکړه جوړه کړه. ا ټوکړه چې دا علاقه دا د جوورې په شان وه. علاقه چې دا په عربۍ کې چې هغې ډکشنري وکته، نو جوره تاسو پېژنئ دا جوره چې کوم دغه راکاږي، نو د جوورې په شان وه. نو ده چې هغې ته وکتل او جوورې ته وکتل، وایي چې دا خو سیم ټو سیم دي. سړی چې یو شي ته وګوري، یاره د پلانې دا چرمخکۍ په شان دی، دا د جوورې په شان دی. ثم خلقنا النطفة علقة، نور پسې څه وایي فخلقنا العلقة مضغة. بیا پکې موږ کرچی واچاو، بیا موږ نور ډیولپمنټ وکړو، نو په هغې کې بیا بون به اوس هډوکې به پکې وروستو راځي. نو فخلقنا المضغة عظاما، نو بیا ته موږ بون جوړ کړو. دا وګوره سټپ بای سټپ روان دی قرآن. نو هغه وایي چې هغې نه موږ څه جوړ کړو؟ هډوکې انتې جوړ کړو. چې هډوکې جوړ کړو نو فکسونا العظام لحما،
بیا هغې ډوکې ته مونږ غوښې دې ته مونږ په ډاکټرۍ کې مسلز وایو. دا مسل دي، دا فلیکسر دي، دا مسل چې دا داسې راکاږي ته فلیکس وایي، دې چې راکاږي دې ته ایکسټنشن وایي. چې دا چا شل شي نو لاس داسې کولی نه شي، نو مونږ فزیوتراپسټ ته وایو چې دا ولکه چې دا چا شل شي نو بیا داسې کولی نه شي، یاره وایي لاس را غونډولی نه شي پلانې، دې ته مسلز وایي. نو ډاکټر مورس بوکای او کیت مور چې کتلې وی هو هیز ریټن دیس بک، وی دا چا لیکلی؟ نو هغه ورته محمد پیس بی اپان ہم محمد. ناغه وہ کب گزرا تھا؟ ناغه وی چا 1400 سال پہلے. وہ کس یونیورسٹی سے فارغ تھا؟ وہ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا، امی تھا. ناغه دا خو هغه سړی کولی شي چې ډایسیکشن کړی، هغه مایکروسکوپ ایجاد کړی، دا خو ټول سټیپس دي د مایکروبیولوژي، دا خو دغه چې دی د امبریالوجي، د امبریالوجي سټیپس دي. دا په یو کتاب کې داسې یو سړي څنګه لیکل چې هغه په خپله سبق نه ویلی. وی څومره هاو اولډ از اټ، دا څومره زوړ دی. وی 1400 ایئرز اگو، 1400 کاله شوي. نو هغه ډاکٹر مورس بکھائی ہوتا کہتا نو دا اونلی یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی. دا تا ته کوي چې ستا په ذهن کې دا خبره وي. ساینس چې دی دوه قسمه دی، یو ته سوشل ساینسز وایي. سوشل ساینسز پلیتی ده. سوشل ساینس تا ته څه وایي؟ بغیر د سود نه گزاره نه کېږي. په دې زمانه کې بغیر د سود نه چلیږي دا نظام. امولان هم په دې رضا کړي دي، هغه وایي مړه بغیر د سود نه کېږي. نو چې بیا پکې راځي نه بیا وایي یاره مړه د بینک دا سود نه دی. دې ته سوشل ساینس ده. پولیټیکل ساینس، پولیټیکل ساینس د دې بل یو قسم دی. سیاست دې ته وایي چې په دې کې دروغ جایز دي. ګوره که نه دروغ جایز دي. نو ستاسو عالمانو ځای په ځای ویلي وہ سیاسی بات تھی. چاہتے ہوئے کہ آپ نے عمران خان کو کیا کہا تھا؟ یہودی ایجنٹ کہا تھا. کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس نے کیا کہا؟ یہ سیاسی بات تھی. مطلب چې په سیاست کې دروغ چې دي په دغه مرفوع القلم دی، فرشتې دا نه لیکي. دا مطلب شو که نه؟ دا پولیټیکل ساینس دی. پالیټکس دې ته وایي چې څومره دروغ وایه د دې تپوس نه وي. نو پولیټیکل ساینس د اسلام دشمن دی. او سوشل ساینسز کې چې انسان به الو ګټه کوي چې ښځې نر ټول کار کوي. نو دې وجې نه ښځې نر د زندګۍ دوه پهیې دي. نو دا به لاړه شي سکول ته، هلته به سبق وایي، او دا دی به لاړ شي اسپتال ته، دی به ډاکټر. نو الو به ردي ګزاره کوي چې د لوږې نه به مړه شي. نو د کور هغه حالات چې دي هغه به نوکرانو ته حواله شي، یا به خوشی پروت هر چا ته دې غلا وکړه. بچی چې دي د داسې خلقو چې د کم ښځه چې ده، مور چې ده، هغه په یو ځای نوکره ده، پلار یې بل ځای. د ماډرن خلقو دا یي د هغو بچي به څه هغه یا چرس کی یا به آیس کی. وایي د ډاکټر صاحب ډېر ښکلي زامن دي، خو ګوله وایي نه شیان دي. وایي دا ولې؟ وایي مور یې ورته هم نه دی وزګار، پلار یې ورته هم نه دی وزګار. دا ډاکټر صاحب تللی وه، درځي ته ویې ماله بچوله مې کپړې. نو هغه ورته ویې دا څومره دي سایز؟ نو هغه ورته داسې کړی یو دومره دی، یو دومره دی، یو دومره دی. نو هغه وایي داسې ولې نه وایي؟ نو هغه وایي ما د ورځې نه دي لیدلي، زه چې د شپې لاړ شم هغه ودی، او چې زه سهار راپاسم نه سکول ته تلي. ځکه دی خو په کلینیک کې که نه. نو مور یې وایي ما هم نه دي لیدلي. نو چې ته یې نه، نو دا خو خیر دی غټېدل خو په خپله ده، خو ته خبرې چې په کم ګن اخته دي. نو اکثر د غټو خلقو بچی چې دي، نو دی وجه نه الله تعالی چې تا ته کوم سټیپس ښوولي دي، نو ته وایي چېرې دا د الله تعالی کلام دی، هغه تا ته دا کومه خبره ده د دې په شانتې عام انسان داسې خبره نشي کولی. وی ګوره ستاسو چې دي که نه، دا اکثر دا ښځې په دې ښځو زمونږ الزام وي چې دا سپیره ده د دې زوی نه کېږي، ټولې لوڼه وشوې. وی بله ښځه پې وکړه. نو هغه وایي چې دا زوی او د ښځې د دې لور دا کېدل دا د څه سیسټم دی؟ نیمبریالوجي چې تا راواغسته، نو هغې ګوره په هر فیمیل کې د هغې نه چې کوم ډراپ راوځي په هغې کې ایکس کروموزوم وي، ایکس. او هر میل چې دی دا نارینه چې دي، نو په دې کې یو ایکس او یو وایي. نو که وایي کروموزوم د هغې ایکس سره میلاو شو نو دا به میلي. که د نارینه ایکس د هغې د ایکس سره میلاو شو دا به جینۍ. اکه ایکس وایي ایکس درې میلاو شو نو بیا به ورته مونږ بوله وایو، یا مونږ ورته وایو چې دغه دی لویږي نه، یا دغه خراب دي. تاسو ورته څه وایئ؟ مونږ ورته بوله وایو، او په هغه کې ورته سی پي چایلډ وایو.
چې دا کنجنټلی پیدایشي دی خراب پیدا شوی دی نو د هغې ورته وایي هغه هم نشته او بریت هم نه راځي او دغه ږیره هم نه راځي او ټول عمر داسې دی دا ولې وایي دا پیدا شوی خراب دی دا د دغې کروموزومز وجه ده زما په خیال باندې چې کوم په قرآن کې ځای په ځای هغه آیاتونه وو نو هغې ورته څه وي نطفه چې واچوله نو فجعلنا منها نه هغه چې نطفه ورته وکړه نو یو په ذکره و انثی دا رایاد کوي نه په دغه کې په وجود دغه کې ور واچو ما په خیال په دې سبح اسم ربک الاعلی کې دی که څه دی من نطفة یمنا زه دا ما درته وایم ګوره من نطفه از a drop دا ساس کې دی یمنا جسے ٹپکایا جاتا ہے نو ٹپکاتا کون ہے مرد نا سسیسو کو دا سیکشوال خبر ہے کنا من نطفت یمنا اس نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا جو اس میں ٹپکایا جاتا ہے نو فجعل منہ ذکرا و انثی ان میں سے کسی کو ہم نے میل بنا دیا اور کسی کو فیمیل بنا دیا ګوره قرآن هغې طرف ته ستا د امبریال دیو جنا نیچرل ساینسز فطرتي ساینسز دا قرآن سپورټ کوي دا د قرآن مخالفت نشي کولی ځکه چې قرآن چې دی هغه په د فطرت مطابق دی او نیچرل ساینس فطرت مطابق دی جبکې سوشل ساینسز دا د شیطان پیداوار دی نو شیطان وایي چې ته به الو ترقي کې چې ښځې پرده نه کوي چې په کوم ملک کې او په کوم قوم کې ښځې پرده کوي دا قوم ترقي نشي کولی دا سوشل ساینسز وایي جبکې نیچرل ساینسز چې تا ته کومه خبره کوي نه ځای په ځای چې تا ته د نیچرل ساینسز کومې خبرې کړي په هغې کې چې یوه یوه ته راوالی نو ته به اریان شي هغې ته لکه مثلا چې سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض دا سره تاسو راته دا کم کال دی 2000 زنده با 24 ته په 1933 کې په 1933 کې سر دغه چې کوم دی ساینسدان دا خبره ما ایجاد کړې وه چې هر شی چې دی دا پیر دي دا جوړې دي بجلی سره منفي دا بل سره تاسو وایي مثبت کنه مثبت منفي چې یو شي دا بل دغه کېږي نو په دې کوم خلکو چې دا سبق ویلی دی الکترون نو یو الکتروني یو پروټاني نو هغه هم دي نو چې کله دغه دا بوټي نو په هغې کې په بوټو کې دې ته پالینیشن وایي تاسو کو چېرته په دې ورځو کې کابل ته وکتل نو ډېر شی کچ کچ چینجي نو دا چینجي د دې یو بوټي نه څه شی رالی په دې بل بوټي کې امپلانټ کوي او د هغې نه پس بیا په هغې کې دا کېږي دا سیډز دي د یوې نه بل اندام دی میل دی او بل فیمیل دی یو ته دا فیمیلیز دي نو په بوټو کې هم دي دا په کله ایجاد شو 1933 کې او قرآن کله راغلی و په سن په چې کې لکه 600 کې د عیسی علیه السلام نه 600 کاله وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی و نو 14 هغه یاره ہم نے اب ایجاد کیا کہ ہر چیز کا ایک پیر ہے تو ساری چیزیں جوڑا ہے ناغه ته چې دا خو زما په قرآن کې پوښاو وی دا سو وی الله تعالی ویلو چې ما چې کوم دی چې کوم څیزونه ما راخېجولیو نو سورت یاسین کې دی که نه فجعل منه الزوجين الذكر والانثى او بیا انه خلق الزوجين الذكر والانثى یو خدا دی او بل سورت یاسین غایات څه دی ها خلق الازواج كلها سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض باټنی نشوا ومما لا يعلمون دی پکې یو چې تاسو لا پته نشته چې کورونا به راوځي قرآن ویلي چې کورونا وایرس تاسو ته پته نشته دا کله اوس یو څو کاله مخکې راغلی او خلک ټول په مصیبت اچولی نو چې لاسو نور کورونا به خدای سره ایښي نو د دې نه دا پته ولګي چې قرآن مخکې دا چې کومه خبره کړې وه هغې تا ته په دې انداز کې کړې وه نو چې ستا د قرآن سره سره تا ته ساینسي نالج کم نیچرل نالجز دی کم ساینس ته تا و عقیده مضبوطه شي چې واقعي الله کا کلام ہے څنګه چې ډاکټر کیت مور او ډاکټر دغه چې و مارس بوکای هغې د دې د وجې نه ایمان راوړی دا انسان چې دی دا چې هغه جوړاو هغه څه شو من نطفة ثم جعلنا نطفة علقة دا یو خاص جوړ شو نو ثم څه دی او څه خلقا
خلقا آخر ثم انشأناه خلقا آخر. دقه د بنی آدم او د ادمیت او د انسانیت هغه روح پکې موږ واچاو. نو بیا چې کله دا خبره وکړو نو سوی فتبارک الله احسن الخالقین. دا څومره غټ کار وکړو. نو دا خلقا آخر نه د انسانیت، دا چې پکې ما ور واچاو، چې دا پکې ما ور واچاو دا خلقا آخر دا معرفتو. او چا چې څوک یو پیره لیدلی او دا هغه سره اشنایی نو ارمانی چې مې ولیدې. موږ ته اکثر خلک وایي که نه چې لکه ډاکټر صاحب ستا دغه مې کوله یار چېرته ملاقات به وشي. نو موسی علیه السلام غریب چې ته پته لګېدل چې الله دې معرفت شو نو څه ورته وایي رب اریني انظر الیک. دا ولې معرفت میلاو شو نو هغه ورته په جواب کې لن ترانی دا د هغې وخت نه دی. دې وجې نه موږ په شریعت کې دا یو اصول دی چې زنانه له چې پردی نارینه د بار نه اواز ورکړي نو دا به په نرم لهجه کې جواب نه ورکوي. ځکه چې څه ورته وایي چې فی قلبهم مرضون، چې د هغې پړه کې مرض وي د هغه پړه کې به امید پیدا شي. ځکه د خبرو نه پس سړي امید پیدا کېږي. نو دې له پکار دي چې دا د داسې الفاظو استعمال کوي. نو انسان چونکې د الله سره په عالم ارواح کې ملاقات شوی دی، معرفت ورته نصیب شوی دی، نو دی وایي چې زه د هغې الله سره میلاو شوی، د ده ورته کېږي. چړی ورته کېږي نو د دې انسان دنده خلقا آخر شو. دا زه تاسو یو ډایګرام ښیم. دا خلقا آخر دا انسان دی، نو دې ته انسانیت وایي. د دې نه غیر چاپېره د وجود دی که نه. هلکه وایي پلانې ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی سینه یې ده، نو پلانې ډېر ښکلی دی، نو ډېر ښکلی قد دی، نو پلانې ډېر ښکلی دی، سم انګریز دی. نو دا یو شیت دی چې دنه چاپېره دی. زمونږ د ایوب خان چې دی الله دې وبخي، د چې پاکستان روان کړی نو په دې چې د پاکستان د جوړېدو نه فوراً بعد د مارشل لا راوستا او امریکی به دا وی چې 1 فٹ کا نوجوان ہے جو گورا ہے قد سے خوبصورت لگتا ہے اور وہ ہمارے کام آئے گا. نو دا قد شو کنه. نو موږ د خپل انټروډکشن په څه کوو پلانې هغه دا یو شو. نو دویم جامې هغه جاکټ چې ډېر ښکلی هغه اچولی، ښکلی واسکټ چې ښکلی کراکوري چې دا دویم پرده چې به موږ راچولی شوې ده او موږ خپل تعارف په دې کوو. دریم نمبر نسب دی، دا د ډاکټر یعقوب صاحب نسخه دی او دا چې کوم دی د رحیم ډوکیټ دی او دا د سراج الحق صاحب خپل دی او دا د فضل عظیم ډاکټر صاحب دی. دا یو بل شیت دی چې د نسب په بنیاد باندې موږ خپل انټروډکشن کوو. څلورم نمبر شیت دا دی چې دا د کمې پارټۍ سړی دی په دې پېژنې. هغه انا پکې ښکته دننه پرته ده، د هغې ذکر خلق نه کوي. دې وجې نه په انګریزۍ کې هغوی ویلو مین از ان اګنورنس. دا سړی خو خطا کېږي. he identifies himself. د خلقو ته ځان تعارف څه کوي with artificial sheet. کم هغه مصنوعي دغه چې پلاني ټوپۍ ښکلې ده، پلاني ګاډی ښکلی دی، د پلاني کور ډېر مزیدار دی، د پلاني نسب ډېر ښه دی. artificial sheet which encompasses the real self. د دغه حقیقي شخصیت چې دی هغه په دې کې پټ کړی. دا حقیقي شخصیت چې ته اجاګر کې نو دا څیزونه به شلې. نو هغه یو کیدای شي تاسو شعرونو شوق نه کوئ خو دې شخصیت ته خودي وایي. نو هغه اقبال څه ویلو خودی کو کر بلند اتنا اس کو آپ ڈیولپ کر رہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نو کم خلق چې پاغي زور ور کوي هغه ډیولپ کوي. نو چې دې ډیولپ کینو دا بشلی کنه او شلو ته فلاح وي دی. دغه چې دی عربی کې بتاو زمانه ډېر ښه نو وایي چې د زمیندار تم فلاح وي ځکه ډېر ازمکه شلی. نو دا ټول چې ته وشلې دې ته بیا څه وایي قد افلح المؤمنون. دا بیا مؤمن شي. دغه شیت د وشلول نو د کردارو کې بسې فی صلاتهم خاشعون وي. او بل د غټه خوبي بداوي چې عن اللغو مورزون وي. دی به ځان د بې پیدو خبرو نه ساتي. دی به خپل وخت چرته هم نه ضایع کوي. دی چې چرته ځي نو با مقصده گفتگو به کوي. دی به په هغې کیرم بورډو په تاشو په ډراما په دې خپل وخت نه ضایع کوي. دله چې خدای پاک کوم قوتونه ورکړي دي ګوره دا قوت به یاد ساتئ. یو دی برین، د برین سره هارټ دا زړه، دا دماغ دی دا زړه دی. نو دې ته څه وایي دا د سوچ او د فکر دی. نو ورپسې څه دي غوږ، دا د سترګې. نو سترګو ته څه وایي ملاحظه. نو دې ته وایي خطرات. خطره بقلب خیالات دي که نه. نو خیالات نو د دې حفاظت پکې. نو بیا څه شي دي لحظات یعنې ملاقات. نو دا سترګه به بې ځای نه لګې.
نو اللهم انی اعوذ بک من العين خیانه اللهم اعوذ بک من عين نه د خیانت تسترګو د خیانت نه د خائنۃ الاعین نه دین خیانت نه بزن ساتي کنه اور پسې بیا څه شه دي دلته څه دي جبنه ده نو څه وایي و کذب دا خو ډېره ښکلې دوا ده کنه اللهم اعوذ بک من دغه چې دی وعيني وعيها طهر دي طهر اوس په ترازا شو اللهم طهر قلبي من النفاق کنه ٹھیک شو دلته او دلته به منافقت راځي چې ته به کله د پی ټی آی جنډه لګې کله به د جی آی جنډه لګې کله به د جماعت جنډه لګې خو چې رچا دغی حکومت یې به لګې ته منافقت مظاهره کې دا دواړه دي نو اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء وعيني من الخيانة ولساني من الكذب دا سلور شو کنه نو تینکینگ سوچ چې دی هغه ستا منافقانه نه دی پکار لیدل خیانت والا نه دی خیانت والا نه دی پکار او الفاظ ستا کذب والا نه دی پکار وعيني من الخيانة ولساني من الكذب وعملي من الرياء چې تا علاقه چاله ډوډۍ ورکړي نه او بیا فیسبوک ته سړی ورکړي او 10 روپۍ دغه څور کې چې وایي چې اوس کو ډونیشن دے رہے ہیں او په پوره دنیا کې خور شي ناغوي چې من تصدق یرائی فقد اشرکا نو خو هغه ریا نه و په ورځو کې د الفاظ چې ویلو په ورځو کې خو فیسبوک نو کنه هغه وما سره په جمعات کې خلکو ته وی چې ما خیراتی شی ورکو و چې ته فیسبوک له ورکې نو انټرنیشنلی تخپل ریا کې نو چې دا غیدا سزا ده چې ردی به سوره سزا وعيني من الخيانه نو زما ستاسو لپاره چې کوم ډیولپمنٹ دی چې هغه په خپل ځوان کې راولو هغه دا چې وهم عن اللغو مورزون وهم للزکات فاعلون چې هر کار پاکي مطلب چې اصل خبره چې پاکه پکار ده ادا چې ستا معاملات پاکي اسنه چې د خلقونه کمپیوټر پټه اسنه چې د خلقونه په دروغ دمونو باندې وسجل وستاده تنوم پریوته چې نوم پریوته 2 پیسې برا کې عزت الله تعویز کوم هغه په مشرف علي تعویز په سړی راغلی نو ویزه یو ځای کوی دنه کومه تعویز کو رالوکا نو نه کیږي نو هغه مال چل ناراضي ناغه ورته نو وکړاله نو مال چل ناراضي نو تنګ کو مشرف علي تعویز یو کاغذ راو ته په یو 2 ټیکوري کولې دا والا جو خدای اشرف علي تعویز کاغذ نو د چې په جیب کې خیر والته بیا هغه دعوت وړي جو هغه کوی دن ور کړی دا چوتې دا څنګه وشو ودا اشرف تعویز لکه تعویز کړه جو خلق پیرامات شو جو خلق وی چې موږ تعویز وکړو جو د مال چل ناراضي جو هغه چې خلق تم کو هغه ته وہ تعویز لے آؤ میں وہ آپ کو دکھا دوں کہ اس میں نے کیا لکھا ہے نو خو اشرف علی کو نا ناغه په کدا لیکلو یا الله میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں یہ تیرا بندہ تو اس کا اللہ تو جانے ور تیرا کام رښتینی سړی دې دوا تعویز کوي او دروغجن سړی وي ما د لوکو کو سلو په راکې نو په دوره وي او کو 500 راکې نو په دوره وي او دوره ورځې وکار کوي را پکار دي چې ستا معاملات چې هغه پاکي وزکه چې ستا په کردارو کې به معاملاتو کې وهم للزکات فاعلون عن اللغو مورزون وهم لفروجهم حافظون دستر په حفاظت ډیر ضروری دی یو بزرګ خبره کوله چې یو حافظ صاحب خپل نظر غلط استعمال کړو د شلو کالو پورې ته قرآن خدای یې کړو کوم خلق ته چې په عبادت کې لذت نه ملاويږي هغه خلق د شپې ټي وي ګوري یا ډراما ګوري او یا په فیسبوک باندې ګوري نو دیو جن سار په تهجد ول چې پاسې نو مولا خو نه ورګي دیو جن وی چا چې د سترګو حفاظت کو الله به ته د عبادت لذت نصیب کی نو دا لزکات فاعلون دی لپاره ده چې ستا هر شی پیوریفایډ پاکي او بیا بل خبره چې ستا شخصیت چې ده هغه شخصیت چې هغه میچور پرسنالټي او هغه به الو میچوري چې ول هم له اماناتهم واحدهم راون تا چې کوم معاهده کړی د مدرسې ته راځم زبکه خیر سبق وامه نو ته سار وختي په کلاس کې موجود دی او استاد صاحب چې کوم معاهده کړی دا هغه معمولی غم خاده باندې ستا کلاس نه ضایع کوي د دې وجنه دارالعلومونو او د پرایویټ سکولونو استادان چټي نه کوي خو سرکاري ټول په چټي
چرته تللی وي دغه له تللی دوا له تللی چرته تللی وي جنازې له تللی او هغه ځایبني ډاکټر صاحب هم نه او هغه نور به هم نه پټواریان خو اړوي نه ځکه دې چې کومه معاهده کړې ده د هغې والموفون بعهدهم او خدای پاکستان د دوو خبرو دغه غواړي چې د دې به خیال ساتي نو په هغې کې یو دا ده چې ته به د وعدې پابندي کې یو به د وخت پابندي کې یو به د وعدې پابندي کې نو چې د وخت پابندي کې نو سهار وختي به راځې کلاس ته او وروسته به الوځې چې ټول دغه بند شي نو والموفون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون دا هغه انسان دی چې دی ډیولپ شوی د د انا د ډیولپمنټ دپاره الله تعالی دا د ته بیسک ریکوایرمنټس وښول او د دې نه پس یې بیا ترقي ورکوله نو بیا یې چېرې یو څو خبرې به په ذهن کې ږدې او دا په دې ترتیب کې مونږ سهار په دغه کې تربیتګاه په میادم کې نو حافظ صاحب د خدای خوشحاله کړي نو ډېر خواږه آیاتونه وي نو ما ورته فکر شو نو په دې اخري رکعات کې چې کوم آیات وي د سورۃ توبه 11 نمبر دی 111 نمبر آیات نو هغه دا وي التائبون زما سره تاسو چاره درځي که نه دا کیریکټر ډیولپمنټ دی چې دا بس تاسو ساتو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون دا 6 کیریکټر دی دا د پرسنل ډیولپمنټ دپاره دی یو چې هر وخت تا په خوله باندې توبه د ځکه خو یې موږ ته ویلي وو که نه توبه لمن وجدا فی صحیفته استغفارا کثیرا دا چې زما ستا په ذهن کې سټوډنټ چې کله مسلسل توبه وباسي دی پیوریفاید دی اوس پاک ساک دی نو التائبون نو ورپسې څه دی العابدون نو بیا دی حمد وي چې خدای پاکه په دوره مخلوق کې دی زما انتخاب وکړو چې دلته راوستم په ما کې خو د هېڅ ځایم نشته ان تاسو دا خلق چې ما په لوړو وخی زم د خدای پاک حمد بیانم چې ګوره په ما ستاسو نظر پریوت دا چې هغې برې ذات زما په عیبونو باندې پرده نه وی اچولی تاسو چېرته مال دعوت نه راکړم زه د هغه حمد بیانوم تاسو هم د الله حمد بیانوئ چې موږ انتخاب دې دلته کې وکړو هغه ډېره پښتو یو مصره ده هغه ډېره کوله ډېره مزېداره ده که نیتونه په مخونو ښکارېدی که نیتونه په مخونو ښکارېدی هر کس به د بل کس نه پټېدو خدا موږ ځکه ناز یو بل ته چې زما نیت تا ته پته نشته او ستا د نیت ما ته پته نشته او دا الله سیکرټ ساتلی او اوس په فیسبوک یو انفارمیشن دی چې په فرانس کې دا یو ټیکنالوژي ایجاد کیږي او هغه کوشش کوي چې چا څه خبرې کړي په هوا کې د هغې وایبریشن موجود دی نو هغه په مشین باندې دوباره لکه څنګه چې په دې ټیپ ریکارډر باندې یا په هغه باندې आवाज اورو نو په دې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام خبرې راشي یاره ما هغه کو پر راضیه کنه خو زما خبرې کو پکې رالی نو ما خو خلک په لوړو وي ځکه موږ چې کوم کنزل کړی او په کوم راضي کنه چې ډاکټر صاحب دا کنزل کړو دا دروغ مولوی صاحب ویلو دا فراډ پلاني پیر صاحب کړو دا په کوم بیا راضي کنه دا به د قیامت نه مخکې به موږ قیامت را نشي په قیامت کې بس یوم تبلا ډیر د یاري آیات ته ده یوم تبلا السرائر چې دا ښکاره شي بیا موږ څه چل کوو د دیو جن زما ستا دپاره چې دی نو نمبر 100 التائبون دویم عابدون بیا حامدون موږ له پکار دي نو بیا سایحون سایحون دې ته وایي چې ډاکټر صاحب زه په 11 بجې را رسمه خو هغه بیا په 12 بجې راشي نو ته د تکلیف ده د آرام ده ماحول نه تکلیف ده ته لاړې نو دا ته چې کله هجرت ته تیارې چې کله کله بجلی نه وي کله کله په ټایم څوک را نه شي کله کله به استاد صاحب نه جوړی او کله کله په امتحان کې ګران سوال راشي نو دا به برداشت کې نو چې کله ته دا څیزونه وکړې دا شپږ صفتونه پتا کې رالل نو اوس پته دې چل کې چې تحریک په چلې د تحریک دپاره دوه ایجنډې دي الامرون بالمعروف دې ته وایي اقامت دین ته د خدای د دین د نهونه عن المنکر دې ته وایي چې ته اسچو ستا په دغه کې نو ته به ورته وایي چې دغه ځای ډمې ګډېږي دا بند که نه به یې بند کړي که نه دلته ستاسو په دې علاقه کې یو کس دی رحمان یوسف نومې دی نو دې زموږ په هغه کې پرنسپل و نو هلته کې تبلیغیان رالل نو په یو جومات کې خلق ناست و نو هغې سړي ټیپ لګولی و نو هغې تبلیغو ته یورورې د خدای نه د کېدو یقین د مخلوق نه د کېدو یقین دا دې لږ بند کړی ای کاکا ته لیونی رحمان یوسف ناست و هلته رحمان یوسف ته لکه کاکا دا بند کا دې ته وایي والنهون عن المنکر هغه زرلاړ باندې کو نو کله چې ته په حکومت کې الیکشن کې حصالې یا انقلاب راولې د افغانیانو په شان یا د فلسطینیانو په شان باندې د اسرائیل خلاف جنګي کې آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر نو بیا بستا حکومت راشي نو اخري خبر بیا څه کې
حافظون یواسه نه چې بیا چرته وینا وکي چې پلانې زما خپل دی دا ټول د جایداد په پسې ټرانسفر کا یا په پی ای کې ټول زما کسان والا پی ای ولې خراب شو زرداری خپل کسان ټول پاغه کې ته پوخا د بېنظیري په زمانہ کې نوکران کړو نو په یو جاز یو پایلټ یا دو پایلټ پکار دی نو پاغه 50 پایلټ او ټول تنخواه نو خود به خود بخرابي ټول جازونه چې دی ایرلاین سعودي ایرلاین دا برټش ایرلاین دا اتحاد ایرلاین دا یو ای چې دی دا ټوله ګټه کوي پاکستان تاوان کوي ځکه چې ته ول حافظون لحدود الله چې کله دا کار تا وکړو دا کیریکټر به ډیولپ کو ورپسې شه وبشر المؤمنین مبارک شه زما دې مبارک شه استاد دې مبارک شي الله دې مال تاسو له پیدا عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين